اللہ قرآن شریف کے فرمائی فویل للمصلین الذین هم یراؤون، اغا خلق چی منس کئی خوریا کئی، دا منس دا خودن دا پارا کئی، خلق تزان خی چی ز منس گزاری مو ز منس کم، خلق تزان خی چی ز تحجد گزاری مو ز تحجد کم، خلق تا ځان خی چې زه خو ډېر لوی ذاکر یم او دا دې ګوره تسبو ته مې ګوره زه پې ذکرونه کوم. فویل للمصلین، هغه خلق چې هغه منځګزار دي منځ کوي او ریاکاري کوي هغه له ویل دی. نو د ویل یوه معنا دا ده چې په دوزخ کې یو کنده ده، او حافظ ابن حجر لیکلی دی فتح الباری کې، په شرح د بخاری کې، مولا لقاری لیکلی په مرقات کې، په شرح د مشکات کې، او د حدیث په رڼا کې چې یو خطرناکه کنده ده په دوزخ کې چې روزانه دوزخ د هغې نه زر کره ته پناه نیسي غواړي، دغه ځای له به ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انما اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر، زه په خپل امت چې ډېر یریږم د رکوټې شرک نه یریږم. صحابو تپوس وکړه قالو وما الشرک الاصغر یا رسول الله، رکوټې شرک څه شی دی؟ وی الریاء والسمعة، د ښودنې دپاره یو کار کول او یا د شهرت دپاره چې زه خلقو ته دا شی واورم او مشهور شم په نیکۍ، او دا خپل عمل دی خلقو ته وښیم او خلق ووایي چې دا خو ډېر نیک سړی دی. زمرونو هر کار چې کوئ خالص د الله دپاره کوئ، بس الله به مدد هم کوي، هم به په دنیا کې مدد کوي، هم به په آخرت کې مدد کوي. حضرت علی رضی الله عنه خو ډېر لوی بهادر انسان او ډیر د رسول الله مبارک په زمانه کې حضور پاک ورته بهادر ویلی دی. اسد الله د خدای په زمرو کې یو زمری، یو دل یو کافر سره په جګړه شو، کافر یې راغورځاو او توره ورسره وه، په هغه کافر باندې توره کېښوده، الاله وې، ځکه هغه کافر د حضور پاک په شان کې ګستاخي کړې وه. او د شریعت قانون دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې څوک ګستاخي وکړي دا هغه زندیق دی چې واجب القتل. توره یې راویسته، الاله وې، هغه کافر د لاندې نه پې لاړې وتوکلې، بس دې ته نیخ پاسېد. چا ورته وی ګوره سړی دې پرېښو، اوس خو په کار دا دي دوه خبرې شوې، هم د پیغمبر دشمن دی، هم ستا دشمن دی چې لاړې در باندې راوتوکلې، نو پرېږدې ښه. او هغه سړي وی ما لاړې دې دپاره وتوکلې چې وجدې خو مې اسم پرې چې غصې تېده شي چې زر مې مړ کړي وخت را باندې وانه لي، ومې نه کړی. ګوره هغه په دې نیت لاړې توکلې وې. حضرت علي ورته ووایي چې نه، ما چې دې را پرزولې ولالو مې دا د الله دپاره چې الله به خوشحاله شي، د پیغمبر دشمن دی. او چې کله په ما لاړې وتوکلې نو خپل د ځان جذبه راله چې دا خود په ما لاړې وتوکلې راشه اوس یې خامخا حلال کا. نو بیا مې انتقام د خدای دپاره نه شو، د خدای د رسول دپاره نه شو، د ځان دپاره شو چې په ما یې لاړې وتوکلې، نو ځکه مې پرېښود چې د ما دپاره نه شي، د الله دپاره. بل وخت به یې ګورم راګورم به ورسره، هغه کافر وی او تاسو څه کارونه چې کوئ ګوره معلومیږي دا چې څه کوئ د الله دپاره کوئ، د ځان دپاره نه. کافر خدای په هغې مسلمان کو. نو هر کار چې بنده کوي، دا موږ ته یو مثال مخکې نه پروت دی، هر کار چې کوې د نیکۍ کار به هم د نیکۍ وي، نو هغې کې نیت د الله د رضا کوه، اجر به میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا لته، او د تبوک غزا داسې وه چې ډېر لرې سفر و، د روم یو بادشاه هرقل د هغه سره مقابله وه. تقریبا اوس هم تبوک تقریبا د مدینې منورې نه 1000 کیلومیټر نه زیات دی، ډېر لوی سفر دی. سخته ګرمي وه،
او دا پروپیګنډه راله چې د روم بادشاه هرقل را روان دی په مدینه منوره حمله کوي. نو بس رسول الله مبارک ورپسې ووته. پیغمبر مبارک خو اشجع الناس په ټولو خلکو بهادر انسان. صحابو ته دی چې موږ ورپسې ځو. دا داسې وخت و چې ګرمي م ډېره وه، دا داسې وخت و چې کجورې م پخې وې، او صحابو ته پته ده چې دا خو زمونږ کال پس فصلي، او که موږ تبوک له لاړو راځو دا خو بلا میاشت نه زیات مزل به پتلو راتلو لګي، نو کجورې به غونډې دوړېدلې ختمې به څاروي م کم و. دا هغه غذا وه چې رسول الله مبارک په هغې کې د صحابو نه چنده غوښتې و. لاړ نبی علیه السلام تبوکه پورې ورسېد. هغه کافر باندې خدای روب واچو چې مونږ خو ویله په مدینه ځو حمله کوو. ډېر لوی هغه د روم داسې طاقت و لکه یو سپر طاقت چې ورته دې زمانه کې وی. خو چې رسول الله مبارک تبوکه پورې لاړ په هغه یاره پرې وتاره ونه وت. حضور پاک بیا واپس راغی. په لاره څه وی؟ او وی ان بالمدینة اقواما، په مدینه منوره کې بعضې خلک دي مونږ سره جنګ له نه دي راغلی، دې سفر کې نه دي راغلی. ما تسیرون سیرا ولا ما سرتم سیرا ولا قطعتم وادیا الا معکم. وی تاسو چې څومره سفر وکړه په دې سفر کې په ثواب کې د سره شریک دي. تاسو چې څومره په دې غرونو درو کې وګرځېدئ او سخت سفر مو وکړو هم په ثواب کې تاسو سره شریک دي. صحابه وی په مدینه کې دی، هم بالمدینه، مدینه کې دي مونږ خو تباه شو. پیاده مزلې مو کړې، په یو یو څاروي باندې به درې کسان سوارو، څلور کسان، څه به پیاده روانو، څه په څاروي سوارو، څلور کسان به نمبر و، دو په سوارو، دو داسې روانو، دوه به سوارو، یو به داسې روانو. مونږ خو برباد شو، مونږ خو په ګرمۍ کې بلا مزل وکړه، مونږ خو تنګ تېرې کړې، لوږې م تېرې کړې، مونږ نه خو باغونه میوې غونډې ودوړېدې، مونږ خو 1000 کیلومیټر نه زیات سفر د یو طرف نه وکړو د بل طرف نه وکړو، او هغوی په مدینه کې دي او مونږ سره په ثواب کې شریک دي. رسول الله مبارک وی او ولې؟ بالکل وی ولې؟ وی حبسهم العذر، د هغې نیت و راتلل خو د عذر د وجې نه بند شوي دي رانله. ګوره دې ته وایي نیت برابر. نیت یې و چې ځو معذور او غریبانان، څوک بیماران، څوک پکې په سترګو ړانده، څوک پکې بوډاګانو، چاته نور څه مجبوری وی، هغه عذر د وجې نه دې سفر کې لا نړل ثواب کې شریک شو. غمارونو اصل څیز دقه دی، نیت کوه. نیت کوه چې زه به که خیر انشاءالله جومات ته ځم، په لاره چې څومره خلک وي سلام به پې اچوم، السلام علیکم ورحمت الله، سلام به اچوم، په ښي طرف به ځم، واپس به بیا په ښي طرف راځم، او جومات ته چې ځم خیخ به مخکې دننه کوم، او هغه دعا به م ویم اللهم افتح لي ابواب رحمتک، او په رسول الله مبارک به درود شریف هم ویم. او بیا چې جومات ته ننوځم یو 2 رکعته یا یو 4 رکعته نفل بم کوم، او بیا به جومات کې د مانځه انتظار هم کوم، په خلکو به سلام هم اچوم، داړه کې راوله، په خولې مو وایي پړه کې راوله. که وخت و لږ د نفلي اعتکاف نیت به هم پکې وکړم چې تر څو جومات کې هم زما اعتکاف، او بیا به پس اړومبي صاحب کې کوشش کوم چې ودرېږم، امام نه ښي طرف ته به ودرېږم، چاته به ضرر هم نه رسوم، مثلا ذکر به مکم، تلاوت به مکم، او واپس چې د جومات نه روزم نو بیا به ګسه خپره وباسم، هغه خپله دعا به ویم اللهم انی اسألک من فضلک، او درود شریف به م ویم، او بیا چې راځم په خلکو به سلام اچوم، کور ته به راځم، او چې ووتې په لاره اړو سوکونه سلام دی اړو وانچم، او چې جومات ته ورلې نو به جمع تیاره وه، دا چې ستا کوم سوچونه یو هم پوره نه شو، جمع تیاره وه ودرېدې، د دې ټولو نیتونو ثواب بدله خدای په کتاب کې ولیکي. ولې تا نیت کړی دی، انما لامرئ ما نوی، انسان چې کم نیتونه کړي دي حق اجر او حق ثواب له خدای ورکوي. امام غزالی رحمت الله علیه یو کتاب دی کیمیای سعادت دی، خلکو سره شته، هغې کې یو واقع لیکلی دی. و یو سړی په لاره باندې روان دی، زمانه د قحط ته، خلک اوږي دي، ډوډۍ نشته، ډېر لوی قحط دی. دی په لاره روان دی او په یو
شاړه علاقه کې دی هلته د شګو یو ډیری دی لوی ډیری دی د شګو داسې اوچت ډیری دی داسې لکه د غر غوندې د غونډۍ غوندې ډیری دی دې زړه کې وي یاره ارمان که داسې ډیری زما وي د غنمو دا خو د شګو دی خو که دا ډیری زما وي د غنمو نو پروردګاره شپه به نه وه راغلې چې ما به ټول د خدای په لار کې ویشل ارمان چې وی نو شپه به نه وه راغلې چې ما به مسکینانو لم ورکړي ما به کونډو لم ما یتیمانانو له او ما غریبانانو له ما به دا ډیرې په یو ورځ کې په دا نیمه ورځ کې خیرات کړی ارمان نو څه نشته چې راغې خپل کور ته ګوره امام غزالي لیکلي نو دا هغې وطن چې خپل کم پیغمبر و پخوا پیغمبران به ډېر و د هر علاقې به ځان له پیغمبر و تقریبا هغه پیغمبر ته الله وحی وکړه وی دغه سړي ته ووایه چې دا تا کم ارمان وکړه چې که دا د شګو ډیرې زما وې د غنمو نو د غلې نو ما به غونډ خیرات کړی ورته ووایه چې د دغه غټ ډیري د غنمو د خیرات ثواب مې درته په عملنامه کې ولیکه زمارونو الله خو د خپلو بندګانو له موقع ګوري چې زما دا بندګان زما دپاره څه کوي که نه الله په دې خوشحالي کې د الله زموږ خیراتونو ته څه ضرورت دی د الله زموږ منځونو ته څه ضرورت دی الله په دې خوشحالېږي چې آیا بنده په زړه کې ما سره مینه لري که نه لري آیا دا بنده د زړه نه ما خوشحالي او که ما نه خوشحالی د زړه نه به زما رونو هر عمل چې کوې د زړه نه د الله رضا باس چې دا عمل کوم چې مانه الله خوشحاله شي او که دا دې ووې چې یاره دورېږه دا تسبیح د خلکو مخ کې اړوم چې دا خلک وایي چې ډېر لوی عبادت ګزار او دا شونډې د خلکو مخ کې اړقومه هسې اړقومه هسې نه کوم عبادت خو دا خلک راته وګوري نو ګوره یاد ساته دنیا کې دې خلک وایي مړه داسې ریاکار دنیا کې خلک هم ته خو وایې چې ما ته به خلک وایي چې دا ډېر عبادت ګزار دی خو یقین کوه چې په دنیا کې به هم د خلک درته ریاکار وایي مړه داسې ریاکار دی لرې که سړی اوسه پورې تسبیح جیب کې نیولې خو چې مونږ یې ولیدو نو راویې ویستې اوسه پورې شونډې غلې وې خو چې زه ولیدم نو شونډې شروع کړې اوسه پورې جومات کې ناستو ایسې نه کول خو چې زه ولیدم نو پاسېده نو زما رونو الله دپاره کار کوي یا من یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا صرف د الله دپاره خپل عمل کوي او خپل رب خوشحاله وي او چې رب در نه خوشحاله شو ته کوې زه دې له کوم چې خلک خوشحاله شي او خلک ووایي چې دا عبادت ګزار دی نه نه چې الله خوشحاله شو نو د بندګانو ګوره د نیکانو په زړه کې مینه در سره خدای کوي هغه مقصد خدای درته پوره کوي هغه مقصد دی الله پاک حاصلوي خو چې د الله دپاره وي صحابه کرامو په مسجد قبا کې به لمونځ کو منافقین هم مدینه شریفه کې اوسېدل منافق چې کوم عمل کوي هغه د خدای دپاره نه کوي د ریا دپاره کوي مدینه کې منافقین اوسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم لرالل وی د الله رسوله مونږ له اجازت راکړه مونږ یو جومات جوړو هلکه دا قبا جومات چې دی یاره صاحب لږ مونږ نه بیرته زمونږ بعضې بوډاګان دی نشي تللی بعضې معذورین دی نشي تللی هغه وخت به زنانه هم راتلې او شاته به په صف کې ولاړې زمونږ زنانه دی هلته نشي تللی نو که تا مونږ له اجازت راکړه نو مونږ به د خپل د محله کې ځان له یو خپل رکوټې جومات جوړ کړو نو زه به ته به هم کله کله راځې مونږ ته به پکې درسونه کوې مونږ به هم پکې کوو زنانه به هم کوي ماشومان به هم راځي بوډاګان به هم راځي جمع به د چا نه پاتې کېږي حضور پاک ورته اجازت ورکړي د هغوی څه سوچو هغوی وی دا جومات جوړو په دې کې موږ خپل د مسلمانانو خلاف میټینګونه کوو هغوی خو ایمان نو پړه کې منافقینو رسول الله مبارک چې جهاد له لاړه واپس راته نو الله ورته وحی راولېږل وی دغه جومات ګورې زما دپاره دوی نه دی جوړ کړی زما د رضا دپاره دا جومات نه دی جوړی دې ته مسجد زرار وایي د دې دپاره جوړ کړو چې د مسلمان خلاف پکې میټینګونه وکړي او مسلمانانو ته ضرر ورسوي چې واپس لاړ شي چې دا تیږه تیږه وغورځوه حضور پاک چې واپس راغی قرآن شریف کې الله ذکر کړی
چې واپس راغی بس ورغی په هغه جومات باندې جومات یې غونډ ونړو او ټوکړې ټوکړې یې کړو ختم یې کوي دغه مسجد قبا ته راځي وره جومات جوړو څونه نیک عمل دی لیکن نیت یې د خدای دپاره نو نیت یې د مسلمان د ضرر دپاره نو قرآن شریف کې الله آیت پیغمبر مبارک ته ورېږه هغه جومات یې پې ونړو د فتح د مکې نه مخکې یو صحابي دی حضرت حاتب ابن ابی بلتعه حضور پاک د مکې د فتح اراده وکړه چې زو په مکه حمله کوو چې مکه او بیت الله فتح شي خو صحابه ورته وایي چې دا خبره به پټه ساتئ اوس هم دا قانون دی چې دشمن په دشمن حمله کوي دشمن نه خبروي بیا خو دشمن درته ځان تیاروي یو صحابي دی بخاري شریف کې راځي حاتب یې نوم دی حاتب ابن ابي بلتعه هغه یو خط ولیک او خط یو قافله تله د مکې نه مدینې ته هغې کې یو ښځې له پیسې ورکړې وایي دا خط به والې او دا به پټ وړې او د مکې چې کوم مشر دی هغه وخت حضرت ابو سفیان رضی الله عنه لا مسلمان شوی نه دا به یو څه د ابو سفیان له به پټ ورکړي چې دا حاتب راکړی هغې دا چلو که او ګورې ډېر پټ چې څوک دنه خبر نه شي هغې هغه خط دا کمسی چې ښځه کوي که نه داسې پړې غوندې ته جوړوي نو هغې کې دننه اوده هغې کې پټ او بیا هغه کمسی له غوټه ورکړه او لاندې بډه کې ومنډله خو چې قافله روانه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک اطلاع ورکړه چې یو خط دی او روان دی یو قافله کې ښځې سره دی او که دا خط فورا رانیسه ولې که دا خط ورسېد د مکې کافرانو ته نو هغوی درته ځان تیاروي هغوی به د ګیر چاپې نه طایف نه بنو بکر او ګیر چاپېره چې کم کافر دی درته راغواړي نو بیا به رسره ګورې قصه ګرانه شي حمله خو پټه بس رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه دی ته وی لاړ شئ او پلانکي ځای کې به یو ښځه روانې او دا نمونه شکل دی د ښځې شکل هم ورته الله خولی دا نمونه د هغه ښځې شکل دی او هغې سره یو خط دی خط به ترې راوالی او راځی به دا شاه سوارانو دي پاسونو سواره شو منډې 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 هغه ځای ته ورسېدل قافلې ته ورسېدل قافلې ته یې ودروله هغې ودرېده چې ودرېده هغه ښځه پکې راووته یو ته یې وکتل وی بلکل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته د کومې ښځې نوم ذکر کړی دا هغه ښځه وی راوباسه خط هات الکتاب خط رو ای ما معي کتاب ما سره خط نشته ورته یې راوباس وی نشته دغه زما سامان دغه جیبونه ما سره خط کم دی دی را روان شو چې را روان شو دا یو دی بل ته ویل که ښځه هماغه ده که نه ده و یو ښځه خو هماغه ده نو حضور پاک خو دروغ نه وایي ځای چې ورځو لږ دباو وي بیا ورپسې ورغله ویې راوباسه خط تاسو ته خو ما ووایي چې خط را سره نشته ویې لنجرد زیدن کې جامې ده نه وباسو بربنډولی نه یو دباو یې وله ورکاو جامې در نه وباسو پرېږدو دې نه پوره دې لټوو اول نه اخره پورې او موږ ته خپل پیغمبر ویلی دي چې خط تا سره دی استاد شکل صورت یې راته ویلی دی هم تا سره خط دی بس هغه چې پوه شوه چې اوس خو فلما رأت الجد حدیث کې راځي چې دا خو نه ما نه پرېږدي نو د بړې نه یې کمسی راوویست کمسی اوس پړده او خط یې ترې راوویسته وایي دا خط صحابو خط رسول الله صلی الله علیه وسلم له راوړ چې خط یې څنګه راوړو خط یې اوس پړده نو خط د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه د طرف نو او د مکې مشرکانو ته لیکلي چې مسلمانان هغه ختم هغه یو عجیبه لیکلی هم یو دمکي غوندې وه چې مسلمانان در روان دي او حمله در باندې کوي او دا خو لا پیغمبر علیه السلام سره ډېر خلک دي لږ نه ډېره که دی یوازې م درشي نو الله به ورسره مدد کوي فانظروا لانفسکم ځان له سوچ کوئ حضور پاک حاتب راوغوښته راشدل حضرت عمر او صحابه کرام ناست دي ما هذا دا څه دي حاتب تا زموږ جاسوسي وکړه خط دې ولېږه د مکې کافرانو ته ته خو لوی مسله دې راته جوړه کړه که دا خط شکر دی چې الله ما ته وحی راولېږله او دا خط زموږ ګوتو له واپس راغی یعنې که دا د مکې کافرانو ته رسېدلی وي هغوی به ښه مضبوط تیارې راته کړې
او لوی جنگ به شوی په دشمن خو چې حمله کوي دشمن به نه خبرې دا دې څه وکړه دا خو ته جاسوسي وکړه د کافر دپاره او د شریعت قانون زما وروڼو څه دی دا یوازې شریعت قانون نه دا د ټولې دنیا قانون دی چې د جاسوس سزا مرګ دی کم انسان چې کافر له د مسلمانانو په ملک کې جاسوسي کوي هم مرګ دی او چې کم هلته کافرانو له بل کوي هم ګورې هغې وایي دې ته به هغې وایي دا خطرناک جرم دی ډېر لوی جرم رسول الله صلی الله چې دا خبره وکړه حضرت عمر خو صاحب بهادر انسان دی او تیار تابعدار ناست وی دعني یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق ما پرېږده چې د دې منافق دا سر دلته وسوه دا سټ دی ووه حضور پاک عمر ته یې تلک په خلاص دا اول دنه معلومات اخلم هغه ورته څه وی هغه وی د الله رسوله قسم په الله که زه منافق یم قسم د الله په ذات که مې ایمان پرېښی دی قسم د الله په ذات که زما د کافرو سره مینې دا خط ما لیکلی دی په یو سوچ ستا چې څومره ملګري دلته په مدینه کې دي دا خو د صحابو هجرت وکړو د چا ښځې هلته دي د چا بچي هلته دي د چا تربوران هلته دي نو قومونه یې شته د هغې په قوم د هغې هغه بال بچ یا چې کوم څه پاتې دی محفوظ دی دا چې څومره صحابه دي زه د بار نه راغلی یم په مکه کې ښځه مې ده بچي مې په مکه کې ما دا خط په دې وجه ولیږه چې که کافرانو ته پته ولګي چې مسلمانان را روان دي نو ستا د دې صحابو چې هلته څوک پاتې دي هغوی قومونه دي هغه محفوظ دي څوک ورته غږ نشي کولی او زما دا ښځه بچي راله مړه نه کړي اوهو د حاتب بچي دلته دي او دی به مسلمانانو کې راځي په موږ به حمله کوي زما هغه ښځه ده بچي مې دی راله مړه نه کړي زما قوم نشته په مکه کې زه د باره راغلی سړی ما په هغې یو احسان ورړه چې زما یو احسان به په هغې ور وړي چې زه یاره که د حاتم بچي او ښځه او هر څه دلته دي او دی هلته مسلمانانو سره دی یاره یو ښېګړی را سره وکړه او زموږ ته یو خط راولېږه د مسلمانانو یو جاسوسي راله وکړه وایي دا مې په دې سوچ لیږلی دی چې زما ښځه او بچي هلته بچ شي دا مې نه وی لیږلی ممکن ده زما ښځه بچي راله مړه نه کړي زه د باره راغلی کس یم مهاجر یم په مکه کې ښځه بچي مې مهاجرین دي راله مړه نه کړي بیا حضرت عمر پاسې سترګې سرې دي الله رسوله پرېمې ده چې دا سټ دي ووایم حضور پاک عمر ته عمر په قلار شي او بیا څه وایي وایي صدقه حاتب ټیک ویلی دی دا غریب نیت ټیک او نیت یې څو برابر کار خو برابر نو ذو جهتین دی ته وایي ور یاد ساته که کار خرابي نو په ښه نیت نه سمیږي کار خرابي په ښه نیت نه سمیږي خو که یو کار داسې وي چې دوه طرفې وي دوه او تا په هغې کې ښه نیت وکړه نو بس بیا سم شو نو د ده دا کار دوو روخو واله و دوو روخو ده پکې ښه روخ اخیستی دی نو رسول الله مبارک پې پرېږدی حاتب ټیک وی دی غریب مجبور نو ځکه دا خط ولېږه لیکن قرآن شریف کې الله یترونه یا ایها الذین آمنو لا تخونوا الله یعنې د هغې نه پس به ګورې بیا دا کار نه کوئ ګوره نیت داسې یو عجیبه شی دی د حضرت امام احمد ابن حنبل په ګوند کې یو لور و ابه بره په چت په کوټه باندې سملاستی ده او د احمد ابن حنبل او د ده د کوټې چت یو بل سره برابر پخوا زموږ په دې وطن کې به هم داسې خلک وو دا کورونو دا چتونه دا دیوالونه په کورونو د په چتونو نو اکثر ګوره کوټې دیوال به خلک به په بره په چتونو باندې اوسېدل به یو بل سره به د چت نه تلل راتلل پخوا هم دا قصه وه نو دی په چت باندې سملاستېده مخامخ به امام احمد ابن حنبل چت ته راوخته په اخره شپه کې او د الله عبادت به یې او خدای ته به یې جړه کول دا لور به څه وي ده به یا الله ارمان نو چې داسې د احمد په شان خو زم وي ارمان نو چې د اخره شپه کې زم پاسېدې الله ته ودرېدې او ما الله ته عبادت کو ارمان نو چې دغسې جړه ما هم خدای ته کول ارمان نو چې دقسې خشته ښکلې د خشوع خضوع مزېدار مونځ ما هم کولې خو الله نشم کولی بچی مې ټوله ورځ ورته سټک وه د سار نه تر ماښامه پورې سټک وه ستړی یم الله نشم پاسېدی د کټ نه نشم پاسېدی
پروردګار. او دې لوارانو دوی به پخوا د شپې هم کار کو، د شپې به یې دن ته ډیوه بله کړې وه او لګیا به او خپل کار. مونږ په دې وطن کې هم داسې الله نو زه خو د شپې اولی سو ټوله روز سټک وم نو لاس مې ستړی دی بل لاس باندې مې کار کړي دواړه لاسونه مې ستړي پروردګار پاسېدی نه شم خدای ټوله ورځ بچي مې دي څه وکړم ښځه مې ده که نه کوم زما بچي ښځه به څه خوري الله ارمان چې دقسې زما هم څه د رزق بندوبست شوی وي او دمه وي او اخره شپه کې زه پاسېدې پروردګاره او تا ته مې جړا کولې مونځ مې کو نفلونه مې کول او داسې اوږد اوږده رکعتونه مې کول. هره شپه چې به دې په ډډه واوړې دا لور او احمد ته به یې وکتل نو دقه سوچ به یې کو. هره شپه چې به په ډډه واوړېد راویښ به شو احمد ابن حنبل ولید دقه سوچ به یې کو. لور کاکا مړ شو، یو لوی عالم دی هغه په خوب کې ولید. دې خوب ته رسول الله مبارک مبشر ویلی دی، مبشرات. هغه ورته وی داسې ښایسته یو باغ دی یو چمن دی لور کاکا پکې ګرځي. هغه عالم ورته وی هلکه د څنګه په دې چمن کې چکرې لګې او ګرځي الله د سره څه وکړل؟ وی ما باندې خو الله ډېر لوی فضل وکړ. وی څنګه؟ وی چې څنګه مړ شوم وی فرشتو ته وی چې نیغې بوځه جنت ته او د احمد ابن حنبل ګاونډی ورسوی. په دنیا کې هم د احمد ابن حنبل ګاونډي و او په آخرت کې هم د امام احمد ابن حنبل ګاونډي یې کا هلته یې ورساو. دنیا کې هم ګاونډي و او په آخرت کې جنت کې هم نیغ بوځې د هغه ګاونډي یې کې. ما وی الله ما خو فرشتو ته مې وی ما خو دا عمل احمد غوندې سړی اوهو صحیح امام احمد ابن حنبل خو د رسول الله مبارک د لسو لکو احادیثو حافظ لس لکه او هغه د هغه ځان له یو تاریخ دی که مقرره له درته به ووایم چې هغه د الله د دین دپاره څومره لوی تکلیفونه تیر کړي صاحب. هغه خو دومره غټ تکلیف د قرآن شریف په یو مسله کې تیر کړی دی، خالص د قرآن شریف په مسله کې دومره غټ تکلیف یې تیر کړی د قرآن شریف په مسله کې چې دورې یې خوړلې دي او بېهوشه شوی او د ډېرو لویو علماو استازو ځکه چې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب یو دارنګې د هغه په مسلک د دنیا خلک نن سبا دا ټول سعودي او قطر او امارات او بحرین او تقریبا دا ټول د امام احمد ابن حنبل په مذهب. ما څه داسې لوی عمل کړی دی چې تاسو ما بوځئ او د احمد ابن حنبل سره مې په جنت کې یو ځای کوئ. وی تا د هغه د شپې د منځ نیت کړی دی، تمنا او سوچ دی کړی دی. څومره لویه خبره ګوره څومره معمولي څیز دی الله پې بنده له اجر ورکوي. ځان ساته زما وروره د ریا نه. چرې هم دا ونه وایه چې ما نه دې خلق خوشحاله شي، چرې هم دا ونه وایه چې دا نیک عمل کوم چې خلق راته نیک ووایي. نه 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 پرېږده وه الله خوشحاله که، الله دپاره کوه الله خوشحاله که. او چې کله دې رب العالمین خوشحاله که نو الله په جنت کې آواز وکړي، په اسمان کې آواز وکړي جبریل ته ای جبریله ان فلانا فلان کیس چې دی احبه زه ورسره مینه کوم فاحببه تم ورسره مینه وکړه. جبریل په اسمان کې آواز وکړي چې فلان کی سره د الله مینه ده، ای فرشتو احبوه تاسو ورسره محبت وکړئ. او بیا حدیث کې راځي ثم توضع له القبول فی الارض، بیا په ځمکه کې د نیکانو خلقو په زړونو کې الله د سره مینه واچي. نیکان مې ځکه وایي چې د منافقینو په اړه کې خو د حضور پاک مینه هم نه وه. حضور پاک خو د الله محبوب و، د فرشتو محبوب و، او د منافقینو په اړه کې خو د پیغمبر سره مینه نه. منافقینو خو پیغمبر پورې خندل به ټوقې به کولې، منافقینو به پیغمبر ته کذاب دروغجن به وې، منافقینو خو د پیغمبر مبارک په ملا باندې لرې او پیروانه چولې. د منافقینو مینه نه وه د حضور پاک سره. نو قبول د نیکانو خلکو په اړه کې الله مینه واچوي. نو که ته دې لکه چې دا خلک به سره مینه وکړي چې دی نیک سړی دی، نو خلکو په اړه کې به د سره هسې بېڅه خدای مینه پیدا کړي که د الله دپاره د یو عمل عمل به صرف د خدای ده او دنیا کې به هم د سره خدای مدد کوي. یو صوفي صاحب و، صوفي صاحب د هغه په علاقه کې یو اونه وه، د هغه اونې کې به خلک تلل او څه عبادتونه به یې کول.
پخوا دا اونې مونې به وې دا یو سوری شوه وه دې مشرانو ته پته د پرلاله یاد دی که سوری شوه وه چې کوم ماشوم به ناجوړ او خلکو یې په دې ماشوم سوری شوی ابه بوته هغه سوری اونه کې به یو خوا بل خوا پورسته بس وي دا به جوړ شي دا رواج پخوا دلته مو دا لوی مصیبت و شکر دی د علم په برکت دغه څیزونه خدای په ختم کړ روکې کړل اونې ته به خلک تلل چا به غوټې ورکولې اوس هم د زیارتونو له خلک دي غوټه ورکړي یو زوی به مې کېږي دوه غوټې ورکړي دوه زامن به مې کېږي دا ټول ګناهونه او څوک لاړ شي وایي چې دې ګوټ ته یې ودرېږي نو ښځه به میلاوېږي والله که په زیارتونو په دې قصو ښځې میلاوېدې د بشرجان به اوس 15,000 ښځې وي هسې فضول خبرې دا هر څه د الله په لاس کې دي صوفي صاحب سوچ کوي چې دا خلک راځي څوک د ونې نه بچي غواړي څوک د ښځه غواړي څوک وایي چې ما جوړ که بیماري څوک څه د شرکي او بدعت اعمال دي صوفي صاحب ښه سړی ګیرې موږده وه شیخ الاسلام چې را روان شو تبرګې په اوږه یو سړی وله مخې له راغی صوفي صاحب څه کوې یاره زما دا ونه ده ټوله دنیا را روانه ده څوک دې بچي غواړي څوک د بیمارو جوړېدل غواړي نه پرېږدم نن دا ونه وام چې دا بنیاد دا مون وله ختم کړم دا سړی چې په قلار کښېنه دا څه کې ځان له کار ګوري اوس به در سره څوک جګړه وکړي ټیک ده چې خلک دغه کار هم کوي خو دا خو د لارې په غاړه ولاړه ده خلک د څاروي لاندې ودرې ګرمي ده مسافر ته لاندې سملي دمې کوي فایدې هم پکې شته نقصانات هم شته خو فایدې هم شته هغوی فایدې دي بلې ونې لاندې خلک کښېني نه پرېږدم ورته یې ګوره څوک به سره جګړه وکړي ستا د فایدې خبره کوم تا څه کوې اوس بلې څوک د سره دشمني وکړي ته څه کوې ته په دې نه مکلف ته په دې د الله را طرف نه مکلف یې چې ته خلکو ته نصیحت وکړې خلکو ته نصیحت کوي چې دا ونه ده د دې نه غوښتنې مه کوې غوښتنې د الله نه کوې خیر او شر څه د الله په لاس دی وی نه ځم خیر دواړه په جګړه شو چې په جګړه شو صوفي صاحب اوچت شو هغه سړی ځمکې له راوبغه خو مضبوط یو سهولت یې وله ورکړه دا خدای غر که ته ما منې کې او ته بیا پاسېد نه شې تللی بیا اوچت که 3 ځله یې دغه سړی ځمکې له راوبغه او صوفي صاحب به پې د پاسه په سینه کېناسته سهولت یې به یې ورکړي ته ما د ونې نه منې کې پرېږدم دا ونه وه سړی ورته وایي چې یار ور یو خبره یو منټ څه وی بیا څه وی ورشي 3 ځله خو مې راوبغول نه پرېږدم ونه وه وایي داسې کار چې زه ستا د فایدې خبره څوک به سره جنګ جګړه وکړي داسې وکړه چې سار وختي را پاسې نو پلانکي ځای کې به یو تیږه پرته یا د بالښت لاندې یا تیږه یو ځای به پرته او هلته به تا ته 2 روپۍ میلاوېږي خو دا ونه مه وه ستا دپاره هم خلکو ته پیدا ده مسافر لاندې سفر کوي او کینې ورته او دمه کوي او اونه تا ته پیسې میلاوېږي او خلکو ته نصیحت کوه که نه او په هغه پیسو خپل خیراتونه کوه خو چې صوفي صاحب د درهم او د پیسې خبره واورېده زړه یې نرم شو صوفي صاحب وایي ښه دا رښتیا وی وایي که نه وي سبا ونه وه بس تا ته پیسې میلاوي 2 درهم به راته میلاوېږي صوفي صاحب وایي خدای د خلکو بیخ وباسي چې دوزخ ته دي او 1000 ځله دې لاړ شي زه د چا په قبر کې خو نه سملم بس مونږ باندې نصیحت به ورته کوه هلته پیسه راله نصیحت به کوو خلک پیچه کارې پیشه خو چې سار پاسېد واقعي هغه ځای کې پیسې پرتې وي جیب ګرم شو چې بل بیا پاسېد بیا وکتل ځای دغه اوچت که بیا پیسې پرتې دي بس صوفي خوشحاله دی چې دا بس مونږ ته پیسې میلاوېږي زمونږ کار هم روان شو د بچو هم روان شو خیراتونه به هم کوو او اونه ده بس مونږ خلکو ته نصیحت کوو چې ګناه مه کوئ که څوک یې کوي خدای پیچه خلک پیچه ټول دی خدای دوزخ ته بوځي زمونږ پیسه ګوره فورا سوچ بدل شو د پیسې دپاره شیطان خو زبردست شی دی که یو څو ورځې پیسې وي چې بله وارې پیسې نشته تیږې اوچته کړه بالښت اوچت که پیسې نشته بیا یې تبرګې په اوږه کړه را روان دی سړی ورته مخې ته وایي څه کوې وایي دا ونه وایي نه شی والې وایي خوار شی بس چې په جګړه شو سړی لګې شو صوفي اوچت که او را ویې بغاو ستا پلار به مانه دا ونه وایي او ښه یو سهولت یې شغال کړ دی بیا پاسېده بیا راوپرځو بیا پاسېد صوفي 3 ځله ډغرې وخوړی او پس په سینه ناست صوفي ته به راخ وغورځه ورته دا راته وایي چې یې څوک هغه بلورځنې خو نه وایي همغې همقې شکل بدل دی وایي یې څوک وایي شیطان
خدای غرق کا ابلو خو ما ته بادیوه وې ما لوچ وې اوچت به مې کړی نن خو دومره لوی درونه بلا ده نه جوړه شوې په خدای که څوک دې اوچتولی شي لس بشیر جان چې یو ځای کې اوچت بیا کې خو تا خو زه نشم اوچتول دا څه په مصیبت ورته وی بلو څه د الله د رضا دپاره روان وي نو زه درته نشم ټینګېدی نن پیسه نشته پیسه در باندې بنده شو د خدای دپاره نه روان د پیسې دپاره روانې اوس مې راته وایي چې پیسې میلاویږي نو بیا واپس کېږي نو چې د خدای دپاره نه نو ما ته بیا نشي ټینګېدی واورئ اوس قرآن شریف کې الله فرمایي ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان سکیم ډېر کمزوری دی هېڅ شی نه د شیطان خو ته عمل د خدای دپاره دې تا ته نشي ټینګېدی د وسوسې به هم ختمېږي هر څه به ختمېږي خو کم کار چې کوې الله دپاره کوه خو که کار د خدای دپاره نه کوې د بنده د ښودنې دپاره کوې د دنیا دپاره یو کار کوې الله دپاره نه کوې نو بیا شیطان در باندې زورور دی ټینګ شوه ده بیا نشي ټینګېدی هر بس خلاصه دقه ده چې کم کار کوې څه دپاره الله راضي شي بس الله راضي کوه د الله مدد د سره د الله نه غټ مدد د بل چا کیدی شي چې ته ما خوشحاله رښتیا وایه زه برې خوشحالوم او که نه او چې ته زما بیټک ته راشې او زما خوشحالي دې مقصد نی بل غرض دې وي زه به خفه یم تنګ به یم در باندې چې دا اوس لاړ شي نو ښه به نو چې ته د الله در ته لاړ شې او یا په خپله مسله د الله په در کې ودرې او نیت دې دی چې زه الله خوشحاله کړم نو چې ما خوشحالۍ زه خوشحالېږم چې ته الله خوشحالۍ الله بول نه خوشحالېږي او چې زما در ته راشه او ما نه خوشحالی بل خوشحالی زه به خفه کېږم دارنګې الله به خفه کېږي و نه خفه کېږي صرف او صرف الله دپاره یو عالم و دې وخت کې ما نه نوم یې چې امام ابو داود او که څو خیر نوم یې خط یې لیکه خط وره لګیا دی حدیث دی کې خط دی چې پخوا خو هغه د سی مشواڼی به او هغه د خوړلې د ډکي قلم به خلکو پکې سی روچته کړه او لیکل به یې پې کول او دی لګیا دی خط لیکي چې سی یې روچته کړه یو مچ راغی مچ مچ تږې به یا وږې به هغه سی باندې کېناست قلم باندې کېناست د لږ ساعته هغه قلم دقسې ونیوه یاره ورېږه دا مچ دی او دا سی سکي دی تږې دی غریب پرېږدې ده چې دا سی وسکي چې هغه مچ هغه سی نه خوراک څښاک وکړه او مچ پاسېده نو ده څه چل وکړه وایي الله اکبر ده فورا هغه قلم پرې کړ هغه څوکې یې پرې کړه هغه سی یې هم پرې کړه اخو یې غورځوله او قلم یې تېره کړه او دوباره خط شروع کړ خط یې ولیکه ول لوی محدث دی ګورې د حدیث استاد یې خو دې وخت کې باندې نوم یې لوی محدث دی الله پاکه چې دې کله مړ شو نو یو خپل شاګرد په خوب کې لیکي ویني وی الله د سره څه وکړل وی الله جنت ته ورسول وی په څه حدیثو خدمت ته کړی وی نه هغه خو وروستو خبرې دي خو ما ته الله وی چې یو وخت کې دی په مچ رحم کړی دی تږي تا ورته قلم ونیوه چې دا مچ دا تنده ختمه شي نو په دما په دغه مخلوق دی رحم وکړه نو په دې دی بخم جنت ته ده حالانکه مچان وجل جیز دي ګورې منع نه دي دا یو سوچ دی یو فکر دی اوس مچان دي یو تنګی دی نو وجنه به وجلی شي خو دا سوچ دی وکړه چېره ما ته نه مچ نه څه ضرر دی یو مچ دی دی ما به څه تنګ کي راشه تنده وله ختمه کا دا اوس ګوره د هر انسان یو خپل نیت دی یو خپل سوچ زما ورو لیکن دا ټکې وره او شاګرد ورته صاحب وایي دا صحیح دا په دغه صحیح څه پلیته خو نه وه چې مچ دی دغه وکړه صحیح وسکله نو دغه دی ولې قلم پرې کړه او صحیح دی وغورځوله او د قلم هغه څوکه دی اخوا وغورځوله او بیا د قلم تېره کړه دی ورته وایي وایي ښه کوم کار چې ما د خدای دپاره وکړو اوس ته ما نه تپوس کې چې دا مشهور کې وایي صاحب نه دې دپاره تپوس ته کوم خو ما پوه کړه وایي ښه دا ما په ژوند به نه وې وایي ستا په ژوند به نه وې وایي دا مې ځکه دا صحیح خو وغورځول او قلم مې پرې کړه چې ړکې زما د ریا سوچ را نشي چې دا خط ما په هغه سی لیکلی دی چې کومه سی مې مچ ته نیولې وه او مچ ته سکل کړې چې زما په زړه کې دا نیکي را نشي زما په زړه کې دا لویي را نشي چې دا کرښه مې په هغه سی ګورې لیکلې ده
چې کم مې مچ ته نیولې وه مچ ته څکلي دي د دې ریاکارۍ نه مې ځان ساتنو ځکه مې د قلم هغه سر مخ وغورځو او صحیح مې مخ وغورځو پوټي پوټي څیزونه یې بعضې وخت او په هغې رب العالمین خوشحالېږي نو خلاصه د خبرې دا ده چې رب العالمین په قرآن شریف کې عام اولس ته ټول مسلمان ته دا اعلان کوي وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء چې تاسو ته دا اډر شوی دی دا درته حکم شوی دی چې څه کارم کوئ عبادت چې کوئ نو الله دپاره خالص کوئ او یو مخیزی مسلمان شه دوه پړیقه کېږه ما بنده توجه مو ورکوه الله ته کوه بعضې خلک کوي داسې خفه کېږي یو ځل اوس مړ دی خدای دې وبخښي لکه زه ورته ګورې دوا کوم پېژنې بعضې ملګري به هم پېژنې ما به د بدرخیل د جومات کې پخوا امامتي کوله مونږ چې هلته کډه مې یوړه مفتي آباد ته نو زه به مانځله دې جومات ته راتلم د کور خوا کې جومات و زمونږ کور دغلته نږدې دیوال په دیوال باباجي به هم پکې کوو والد صاحب مې هم پکې څه موده کړې وه حاجي صاحب دا ټول زما مقتدیان نو زه به راتلم نو په دې پول به راتلم یو سړی یو ځل ما ته ولاړ دی ما ته وایي چې مولوي صاحب یو منټ ما ته به استاد جي یو منټ یاره جي ته خو تاسو رې تهجدو صفت خو کوئ ما خو بېګا خوند وموند څنګه یاره بس بېګا خوب نه راته ما وی راشه سبا په کټ کې اوړې راوړې او پاسېدم او دس مې وکړه 2 رکعته مې وکړه سم خوند و پکې واقعي د دې تهجدو کې اخر شپې په دې منځ کې خوند دی مې بس خدای دې له وس او طاقت درکړي خو کوشش کوه چې هره شپه پاسې ښه اوس بله شپه بیا راته ولاړ وایي استاد جي مې ها وایي زه خو بله شپه پاسېدم 2 رکعته مې هسې تا نه تپوس کومه چې دا تهجد څو رکعت دی مې ستا خوښه ده که 2 کې که 4 کې که 6 کې که اته خو زموږ علما لیکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات معمول دا 2 رکعت نه ته کوه ها یاره بس خو بله شپه پاس سم خوند یې کړی و اوس چې بل ورځ راغلم بیا راته ولاړ استاد یو خبره کوم ها وایي چې دې تهجدو کې به کوم صورتونه وې زه خو بله شپه پاڅېدلم سم خوند یې را کړی و مې هلکه هر څه چې پکې وې وایه خو نفل دي که نه اوس بل ورځ بیا را روان یم اوس بیا راته ولاړ دی استاد یو خبره کوم یې څه وایي چې هسې تهجد دا د دې اخري ټیم کم یو دی زه خو بله شپه پاڅېدلی وم اوس 2 رکعاته کړو سم خوند یې را کړی مې د دې زولۍ لحاظ به وکړي او د لوی خدای خاطر به وکړي چې بیا پانه سې چې بیا ونه کې بله شپه دا دې ونه وي چې بېګا بیا پاڅېدم بیا دې ونه چې پرون شپه بیا پاڅېد بله شپه پاڅېدلی وم مې دا زولۍ درته نیسم د پښتنو او د خدای روی چې بیا پانسې د خدای خاطر وکړه سړی به څه 2 رکعاته د خېټه خوږېده دستونه به دي نو خدای ته دې جړلې 2 رکعاته دې کړي چې اوس هغه دې مرما باندې خرڅې 2 مې کړي دي 2 مې کړي دي او بله شپه مې کړي دي بله شپه سړیه مونږ نه په لاره نه کړي مونږ د مازغو خوړل وایي ته خو قار شوې مې قار خبره نه ده بس خو یو ځل خبره او هغه 2 دې کړي دي ورپسې بله دې کړي مې زه هغه 2 چې دې کړي هغه دې د پول لاندې کندې ته وغورځو سر یې وخوړ عمل به چا دپاره کوو خلاصه ده الله اوس بس اخري یو ټکې زمونږ په دې نصوصو کې راځي قرآن او سنت کې نیکي یو پلس بل ځای کې راځي چې د یوې کجورې نه د احد غرم جوړو اوس به ته وایې چې هلکه زه نیکي وکړم چې خړې راشي چې څومره نیت اعلی دی نیت کمزورې دی یو پلس نیت چې څومره مضبوط دی او څومره د الله رضا ده نو هغه اجر او ثواب زیات نو انشاءالله اعمال چې څومره کوو الله دپاره به کوو چې الله خوشحاله شي بس او که د شیطان وسوسه درته راځي د شیطان هو نو شیطان په وسوسه خدای ته نه نیسي ستا د اختیار نه چې بار شیطاني وسوسه راځي نو چې سته پې قادر دی او غیر اختیاري کومې وسوسې د شیطان راځي دغې باندې مه یارېږه په هغې نیوکه سره نشته فرض مونځ به کې فرض څیزونه هغه به د خلکو مخکې هم کې لکه مونځ په دې کې هم ریاکارۍ نشته بد ریا د زړه سره تعلق لري الله یې ته مونږ په امن و امان کې وساتي بره خټ د نعیم رور وفات شوی الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او رب العالمین دې وارثانو له صبر ورکړي او کریم خان کریم لالا بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي او الله تعالی دې وله شفا ورکړي او نور هم بیماران دي دعاګانې غوښتې دي
الله تعالی دې ورته روغ صحتونه ورکړي. فیصل ته هم دعا وکړئ چې الله نارینه اولاد ورله ورکړي. زمونږ نجیب الله خان دی غریب بیا بیمار شوی دی پروت دی. جمع ملګري دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي. نور هم که څوک بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي. بعضې ملګري د مونږ ملګری دی بادر خان صاحب والد صاحب بیمار دی یو نو صاحب بیماره ده. دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه ورکړي. څوک هم بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي. الله روغ صحتونه ورکړي. چاته څه پریشاني الله پریشانۍ په خوشحالو بدل. الله چې موږ څونه اعمال کړي دي که موږ نه پکې ریا شوي که شوي توبه وباسئ خبره ختم. الله به معاف کړي. الله به خپل دربار کې قبول کړي. که موږ نه پکې د ښودنې د ریا په دعاګانو کې په اعمالو کې څه شوي الله موږ معافي غواړو موږ معاف کړه. موږ توبه راته وباسو د خپل رضا دپاره الله قبول کړه. الله چې چاته څه ټینشن دی په خوشحالو بدل کړي. الله د مخلوق د شر نه مو ساتي. الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتي. الله د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتي. یا الله ته مو د دنیا و خیر او برکات نصیب کې. او اله العالمین چې څومره دوستان دي د لرې لرې ځای نه زموږ د جومات ته راغلي دي الله په یو یو قدم اجرونه ورکړي. کم چې زموږ طالب علمان دي د دین په هره مدرسه کې چې سبق وي الله تعالی ته کامیاب. وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین.